یو نه زیاتې کېږي. اوس د اخلاق تقاضا څه دي؟ اخلاق موږ ته څه وایي؟ اسلام موږ ته څه وایي؟ دین موږ ته څه وایي؟ ini kecil ya Lori. Assalamualaikum waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan jihaka radda, jihaka badlada. Warahmatullahi wabarakatuh. Diagana bihdada. Fahayyu bi ahsana minha. Diagana bihdar warkawa. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Kecil ya Lori. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Fahayyu bi ahsana minha. Dia akan kham beharin jawab wartawaaya. Dia dah sini jisan tit kau. Padahal balik dulu bajau dia. Kulu benar muslim. Baru assalamualaikum. Dah sini kau sendiri kita itu dulu kat lawas muskeri dah sendiri. Tupai us dulu kat lawas muskeri. Allah Akbar. Tadi Musliman akhlak nada wae. Tadi Musliman akhlak nada. اخلاق مسلمان بمخ کی خاندیدل دا صدقه و خیرات کوي. حدیث کې راځي وای بل مسلمان ته چې سلام واچوله په خندا سره د هغه سلام جواب ورکړ دا صدقه او خیرات کول دی. حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي ځکه فرمایي فحیوا باحسن منها. اول حکم دا دی چې د هغه د سلام نه بهترین جواب ته ووایه. بهترین جواب یعنی غلا بهتر الفاظ تو ہے. اگر السلام علیکم تو ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچیر اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فحیوا باحسن منها. دی غلا بهتر او ردوها. یا دی غلا بهتر ورکول نشي او ردوها. دی هغه کلمات بشانتا واپس اغتا سلام. ولكن الله كان على كل شيء حسيبا. الله تبارك وتعالى di har shayna di bandana Allah pak hisab akhir. Damun gautasta da maamuli kari si banda si gharib di banda salam wajib dia apa salam ba di tazan pui naga. Dia apa salam ba di tazan pui naga. No Allah berfirman inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba. Allah tabarak wa ta'ala di har shay hisab Allah pak akhri. Dastad di akhlaq, dastad di amal, dastad di ridal Allah tabarak wa ta'ala kana Allah tabarak wa ta'ala. Allah la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba. وای ته څه وایې چې په دغه دنیا ژوند د بس خبره خلاص شو صرف په شان د چې زه عمر تېر شو. فرمایي لا الله لا اله الا هو. نشته د لایق د عبادت مګر یو الله دی. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیه. تاسو ټول راټولوي راجمع کوي په هغه ورځ چې په هغه باندې شک او شبهه نشته دي. ومن اصدق من الله حدیثا. Ya Allah tabarak wa ta'ala ziyad rahtini sukta. Ini Allah pak ziyad rahtini zat. Allah pak par hadith da sidq da. Nabi alaihi salatu wassalam Allah pak parwardigar farmai da di musliman akhlaq. Da di lui amal di musliman akhlaq da di چې دی اول چې مسلمان سره مخامخ کېږي نو هغه مسلمان ته السلام علیکم وایي. د یهودو په شان ته اشاره به نه کوي. نصاراو په شان ته په ځان خپل به لاس نه ږدي او د مجوسو په شان ته ځان ټیټ نه کړي بلکې په دې کلماتو سره السلام علیکم ورته وایي. دا د مسلمان یو لوی اخلاق دي. په دغه اخلاقو باندې الله تبارک وتعالی د ګناه معاف کوي. الله تبارک وتعالی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ورځ حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه حضرت عمر خواته راغله. حضرت عمر چې خواته راغله حضرت عمر په یو تکیه باندې تکیه وهلې. فورا د حضرت عمر دا تکیه واخیستله
حضرت سلمان تکیه کړل. حضرت سلمان چې دا معامله وکړه صدق الله ورسوله، الله رښتیا ویل دی او رسول هم رښتیا ویل. حضرت عمر وی ابو عبدالله ته لږ ما پوهېږه چې څنګه الله پاک رښتیا ویل رسول الله رښتیا ویل دی. حضرت سلمان وایي چې قصه دا ده چې یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام خواته ورغلم. نبي علیه الصلاة والسلام په تکیه باندې تکیه وهلې وه. څنګه چې داخل شوم هغه خپله تکیه نبي علیه الصلاة والسلام ما ته عطا کړله، ما ته ورکړه، ما ته راکړله. او وفرمایل کوم وخت مسلمان چې بل مسلمان ته تکیه ورکوي د هغې تکیه په وجه الله پاک د هغه مغفرت الله پاک کوي. دا معمولي خبره ده. ته په تکیه باندې تکیه وهلې ده چې بل کس مېلمه راغی، یو کس راغی، ته خپل تکیه هغه ته ورکړله. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د دې وجې الله تبارک وتعالی د هغه مغفرت ده. دا لوی دومره لوی عمل نه ده، لیکن الله تبارک وتعالی په دې قلیل عملو کې الله تبارک وتعالی د هغه مغفرت کوي. ولې چې د دې اخلاق په وجه، دا اخلاق په وجه، د دې اخلاق د وجې نه مسلمان ته مجبور ده چې بل مسلمان ته سلام واچوي. بل مسلمان مجبور ده چې اخلاق د وجې نه د هغه سلام جواب وایي. بل مسلمان مجبور ده چې د مسلمان اکرام او عزت وکړي. د دې اکرام عزت په وجې نه الله تبارک وتعالی د مسلمان الله تبارک وتعالی مغفرت فرمایي. الله پاک پروردګار موږ او تاسو ته یو ځای اوسېدلو، ژوند تېرولو، انسان انس یو بل سره ګډوډ کېدل او یو بل سره اجتماعي ژوند تېرول، دغه ته انسان وایي. دغه ته انسان وایي. کوم وخت چې بنده انسان ده، انسان څنګه وایي چې دا اجتماعي ژوند تېروي، انفرادي ژوند نه تېروي. کوم وخت اجتماعي ژوند تېروي په دې کې یو نه خطا کېږي، یو نه ګناه کېږي، یو نه کمي کېږي، یو نه زیاتي کېږي. اوس د اخلاق تقاضا کوي چې دي اخلاق موږ ته څه وایي، اسلام موږ ته څه وایي، دین موږ ته څه وایي. دین موږ ته وایي چې ستا اخلاق دا تقاضا لري چې د هغه خطا ته معاف، د هغه خطا ته معاف. کوم وخت چې ته د هغه خطا او ګناه معاف کوي نو الله تبارک وتعالی دستا خطا او ګناه الله تبارک وتعالی. یو حکایت یو کتاب کې لیکل دی، وایي یو مزدور انتهایی غریب چې بیچاره په خپل عمر کې غوښه چېرته لیدلې نه وه. دا اشرف علي تامر لیکل دی په خپل کتاب کې. وایي هغه شپږ میاشتو د خپل د خرچ نه پیسه آنا برابره کړله، یو څه پیسې برابره کړله، او چرګې واخیسته کور ته راوړه، ورته برابر کړله چې هغه د بیچاره نه په انتهایي مال به پکې زیات شي چې د ستونو ډول چې سړی د برابره کړله، اوس کېښودله او سړی چې څنګه شو که هغه خوراک نه و، مالونه ډک. سړی سوچ کوو چې شپږ میاشتې ستا محنت ته وکړو، دا کار ته وکړو، دا ښځه خو دې وژلو ته که ده، ځان سره سوچ کوو. بیا سړی سوچ کوو که چېرې دغه خطا ګناه زما د لور نه شوې وي، زما د لور نه شوې وي، زما زړه غوښتل چې خلک ورته معاف کړي، زما زړه غوښتل چې هغه سوري دي یا خاوند یې هغه معاف کړي. اوس ما الله رضا لپاره دا معاف کړله، یو خبره مونږ کړله. وایي چې هغه چې وفات شو یو لوی بزرګ په خوب کې راغله، وایي الله پاک څه معامله وکړله؟ وایي د هغه خطا چې ناپوهي چې زما د ښځې د وجې نه شوې ما معاف کړله، الله پاک د هغې د وجې نه زه معاف کړم. الله معمولي غوندې خبره ده، دومره لوی عمل نه ده، معمولي غوندې په دې اخلاق د وجې نه. دا اخلاق ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد يملك نفسه عند الغضب. اخلاق څه ته وایي؟
اخلاق موږ ته وایي چې په وخت د غصه کې دا غصه په تېروي، دا بهترین اخلاق ده. غصه په تېروي، په چا باندې د کنځلې حقدار دا کنځلې به نه کوي. دا اخلاق موږ ته وایي. دا ژبه چې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، په دې کې بهترین الفاظ ادا کېږي. لا اله الا الله، په دې کې سبحان الله ویل کېږي، په دې کې الحمدلله ویل کېږي، په دې کې لا اله الا الله ویل کېږي. دا ژبه چې ده په کنځلو باندې ما مخته کوه، په کنځلو باندې مه لګوه. دا د هدایت نه ده. دا د امون اخلاق وایي چې کوم وخت چې ستا فرمایي لیس الشدید بالسرعه، وایي تاسو پهلوان څوک دی؟ پهلوان هغه ته نه وایي چې دا لګېږي او ټول خلک سملوي. لیس الشدید بالسرعه، پهلوان هغه نه ده چې خلک سملوي. انما الشدید انما السرعه، وایي بېلوی پهلوان هغه دی په وخت د غصه کې غصه تېروي، په چا باندې نافظوي خپله غصه. یو د ستا د طبیعت خلاف یو خبره راغله، نه د هغه مور پرېږدي، نه د هغه خور پرېږدي، نه د هغه پلار پرېږدي، نه د هغه نیکه پرېږدي. دا بلکل د اخلاق نه خالي، ته د اخلاق نه بلکل خالي. اخلاق د چا مور او خور او پلار او نیکه به نه یادوي، نه به یادوي، بلکل به نه یادوي. موږ خو داسې اخلاق لرو چې بلکل یوازې کنځلې نه کوو، ډبل کوو. ستا خور او مور او فلانکې او فلانکې، دا د مسلمان اخلاق نه ده. دا مسلمان اخلاق نه ده. دا د نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم وخت چې کوم بنده چې په وخت د غصه کې کنځلې کوي، دا د منافق نشاني ده. دا د منافق نشاني ده. منافق په نشاني او نشاني دا دی چې په وخت د غصه کې، په وخت د جنګ کې، په وخت غصه کې ورته کنځلې کوي. دا کنځلې کول چې ده، دا د بنده د مسلمان اخلاق نه ده. د مسلمان اخلاق دا ده چې دا اخلاق دا چې په وخت د غصه کې خپل نفس کنټرول کوي او خپله غصه نه ظاهروي. او چا چې خپله غصه ظاهر نه کړله، نو الله تبارک وتعالی خپله غصه په دې باندې الله پاک نه ظاهروي قیامت په ورځ. ځکه الله پاک فرمایي حساب اخلي بنده له. زمونږ چې کوم یو قدم اخلو، زمونږ د دې قدم الله پاک حساب اخلي. زمونږ چې یوه خبره د ژبې نه وباسو، د دې خبرې الله تبارک وتعالی حساب اخلي. کوم وخت چې ځان سره ما درته مخکې چې ویلی، کوم وخت ځان سره کښېنه، دا سر ګریوان ته واچوه، سوچ کوه چې دا الله پاک ما ځان ته ودرېږي، ما ته وایي دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې. دا الله پاک ته څنګه جواب وایي؟ موږ الله پاک جواب ورکولی؟ موږ دا یو سپاهي جواب ورکولی، یو سپاهي